نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سابق سبق زمون د عربو حالات او عالم دنیا ته د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف راوړونه وړاندې سیاسی، ملکی، نظامی، قانونی، مذهبی، ثقافتی روایات ساسو تر وړاندې کړل. اوس د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ولادت شریفه، رضاعت، کفالت، ځواني او اسفار دا ذکر کوو. لہذا ہر طرف ته چې ظلمت، تیاری، بربریت، لا قانونیت عام وو، په داسې کې الله جل شانه په جزیرة العرب د مکې په سرزمین په مقام د سوق اللیل باندې د یو داسې هسته دنیا ته د تشریف راوړو اعلان وکړو چې مکه بیتو مشرف، طیبه بیتو منور. مکه بتو مشرف، طیبه بتو منور، اخلاق تو حمیده، حق راتو برگزیده. چې د هغوی په راتلو سره الله جل شانه مکه منوره کا او مدینه مشرفه کا. جزیرة العرب یو په زلنده کو او یو بریښنا او چمکا او د هغې مظلومو د دردمند زړه دوا الله جل شانه دنیا خېټې ته راولېږله. چې صاحب رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ 1926 کی د نبی علیہ السلام په سیرت طیبه باندې دا متوسط کتاب لیکلی دی. د مشرانو دی کتاب متعلق رائے دا، عشق نبی میں ڈوب کر سیرت پر ایسی لکھی گئی کتاب ہے جو پڑھ پڑھ کے سوئے گا نبی کی دیدار پائے گا. او حقیقت دا دے چې د دې سیرت په جمع کولو کې د عقل و فهم، د ذهانت او د الفاظو چې کومه ذخیره د جمع کړې ده، هر محبت، هر لفظ نه یې د محبت اظهار کیږي. نو د دې د تحقیق مطابق چې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم پیدایش په کم تاریخ، په کم ورځ، کم کال کې شوی دی، نو دی په دې خپل کتاب رحمت للعالمین کې لیکي چې ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم بہار میں دوشنبہ یعنی پیر کے دن 9 ربیع الاول یکم عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکری کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق وقبل از طلوع نیر عالم تاب پیدا ہوئی. بے اصحاب سیرت نگار لکھی
چې دا کم لفظ استعمال کړی دی د نه مخکې چا د نبی علیه السلام په پیدایش کې دا ټکی نه دی استعمال کړی چې د نبی علیه السلام پیدایش په موسم بهار کې شوی دی او داسې موسم بهار و چې ټوله دنیا ظلمت کده وه خزا زده وه نو ضرورت و چې بهار راشي تا خزا میں سب کو جس کا انتظار تا خزا میں سب کو جس کا انتظار آ گیا وہ لے کے پیغام بہار جبکہ جمهور محدثین او مورخین نزدې راجح قول دا دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدایش په 8 ربیع الاول په مطابق 20 اپریل 570 عیسوي د سوق اللیل په مقام کې شوی دی هلته اوس مکتبه په غزي باندې جوړه ده او دغه ځای اوس هم د نبی علیه السلام په ولادت سره مشهور دی یعنی مولد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم د نبی علیه السلام والد محترم حضرت عبدالله سلیرش کلن و چې دنیا نه پرده و فرمایله او خپل نیکه عبدالمطلب ته چې د دې خبر ورکړلی شو نو دومره خوشحاله شو چې حد نه و فورا راغی کور ته او د خپل څلېرویشت کلن ځوان زوی د عبدالله سترګې د حضرت عبدالله در یتیم د هغه سر فرید او اکلوتا او فرد فرید بچه دی راواغستو او بیت الله شریف ته یوړو او بیت الله شریف کې ډېرې دعاګانې وغوښتلې بیا یې راوړو په اومه ورځې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم عقیقه وکړه او د قریشو خلکو یې راوبلل او هغې ته یو برپور دعوت وکړو او اوس هم همدغسې د نبي علیه السلام سنت دي په اومه ورځ د ماشوم عقیقه کول سرکلی کول نوم یې ښودل نو اهل قریشو ته تپوس وکړو د عبدالمطلب نه چې څه نوم دې کېښودو وی محمد نوم مې کېښودلو صلی الله تعالی علیه وسلم نو قریشو ورته وویل چې تا خو خپل روایات پرېښودل داسې نوم خو تاسو کله نه دی ښودی نه ستاسو په خاندان کې داسې نوم شته دی نو هغوی وفرمایل عبدالمطلب چې او ما داسې نوم یې ښودی دی خو زه غواړم چې زما د دې بچي زما د دې ځوان بچی د عبدالله چې څلېرویشت کلن و وفات شوی دی د هغه د سترګو چې د هغه سر دی د هغه راز دی د ده تعریف دا دی په اطرافو په اکنافو کې بالا وي او بلند او اعلا او ارفا وي ځکه مې ورته محمد نوم ایښودلی دی حسان بن ثابت فرمائی چې وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد لہذا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دې نوم د محمد د حمد سره ډیر زیات تعلق دی او ډیره قریبي رشته ده ورسره
محمد دا د ح میم دال یعنی د حم نه اسم مفعول دی او د مضاعف نه د مبالغې دپاره راځي او احمد هم د حم نه واقع علی المفعول دی اسم محمد په دې کې د حم د کثرت او د کمیت اظهار دی او په اسم احمد کې د صفت او د کیفیت اظهار دی نو لہذا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نوم محمد او احمد دی او د نبی علیه السلام د مقام شفاعت نوم محمود دی او د نبی علیه السلام د امت نوم حمادون دی په دې ټولو کې حمد دی او د نبی علیه السلام د جنډې نوم لواء الحمد ځکه حضرت حسان رضی الله عنه فرمایي وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد د نبی پاک صلی الله علیه وسلم شجر نسب د دې درې سورتونو کې اصحاب السیر ذکر کړی دا مومغ رحمت العالمین د قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت الله علیه هغه کتاب وروړی دی چې هغه اخیری جلدی 1926 کې چاپ شوی دی نو د هغې یو حصه هغه ده چې په هغې کې د چا اختلاف اړوشته دی نه چې هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه واخله د نبی علیه السلام جد امجد تر حضرت عدنان پوری چې په دې کې د چا هم اختلاف نشته دی لہذا صاحب الاستیعاب ذکر کړی دی چې هذا ما لم يختلف فيه احد من الناس چې تر دې عدنان پورې د خلکو نه چا هم په دې کې اختلاف نه دی کړی نو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم شجر نسب داسې ده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر داغه سردار دی چې دته قریش ویل شوی دی دنه مخکې قریش نو ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن النزار ابن معد او ابن عدنان دا یوویش نمونه دي او یوویش پشته پورې په دې کې د چا هم اختلاف نشته دی بیا دا مخکې د دې ابن عدنان نه واخله تر حضرت اسماعیل علیه السلام پورې او اسماعیل ابراهیم علیهم السلام نه واخله تر آدم علیه السلام پورې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم شجره بیا علماء او اصحاب السیرو ذکر کړی دا نو هغه یو حصہ چې تر حضرت اسماعیل علیه السلام پورې زی نو هغه دا ده چې بن عدنان دا اویشتم نوم دی دویشتم نوم دی اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيزوي بن ديشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحز بن زارح بن سمي بن مزي بن عرام بن قيدار او بن اسماعيل عليه السلام بعد اسماعيل عليه السلام نوالا تر آدم عليه السلام پوری
دا درېمه حصه ده او دا صاحب کتاب د قاضي محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت الله علیه وی چې ډېرو معتبرو خلکو دا ذکر کړی ده نو ما هم ځکه ذکر کا نو اسماعیل علیه السلام نه پس بن ابراهیم بن تارا یعنی بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفکشاد بن سام بن نوح علیه السلام بن لامک بن متوشایخ بن اخنوخ یعنی ادریس علیه السلام بن یارد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس علیه السلام او بن آدم علیه السلام دا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک شجره ده تر آدم علیه السلام پوری چې الله جل شانه نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته راوستو یتیم پیدا شو اوله مرحله د نبی علیه السلام د رضاعت ته نو اول سورزی د ابو لهب یو آزاد کرده لونډي وه چې د هغې صوبیه نوم و هغې د شمېر څو ورځې 15 ورځې تقریبا نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته پی ورکړل د هغې نه پس حلیمه سعدیه رضی الله عنها دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم 4 کاله پرورش کړی دی او 2 کاله ورته پی ورکړي دي د قریشو د ساداتو د شرفاو رواج او دستور داو چې ماشوم به د مکی د شهر نه بهر اطراف و اکنافو کې لیگل د ښه تربیت او د ښه پرورش دپاره د رجولیت پیدا کولو دپاره چې بطل جوړ شي رجل جوړ شي او بل د ژبې فصاحت او بلاغت زده کی نو هر کال به د طائف نه او داسې د نورو علاقو نه د دې قبایلو نه زنانه به راتللي او هغې به د ساداتو د شرفو د ماشومان د پرورش دپاره بوتلل خو په غرض د اجرت چې په هغې باندې به اجرت اخیستلو نو د طائف نه څه ډېرې زنانه راغلي وي او پوره قافله وه د هغې قافلې یو فرد حلیمه سعدیه رضی الله عنها هم وه او چونکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یتیم و نو چې دا کمې زنانه به راتلي او د رضاعت په طور د اجرت په غرض به ماشومان بیول نو دغې زنانو به په هغې ماشوم کې رغبت لرلو چې کوم به صاحب ثروت و او نبی علیه السلام یتیم و نو لہذا د دغې زنانو رغبت پکې کم و دا قافله د طائف وه نو حلیمه سعدیه په دغه قافله کې پاتې وه چې دغې سره څومره زنانه راغلي وي ټولو ته ماشومان میلو شول یو حلیمه سعدیه پاتې وه او هغه لاړه مخکې قافله مخکې لاړه حلیمه سعدیه پاتې شو هغې ویل چې واپس خالی ځم د هغې نه ښه دا دي چې زه دا ماشوم یتیم دی دی ځان سره والم بس څه خو به ځان سره یوسم نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې واغېست په رضاعت باندې او دا روانه شوه د دې حلیمې سعدیې بیان دی چې کله زما سورلي کمزورې وه
او دا ماشوم ما غېږ کې واخیستو، زه په خپله سورلی کېناستم، نو یې داسې چاقو چوبند شوه او یو قسم ځواني او نشاط پکې راغی. نو یې زه دومره تیزۍ سره لاړم او دا سفر مې روان کو چې زه ډېر زر قافلې پسې ورسېدم. د قافلې خلک نورې زنانه حیرانه شوې چې تا سورلي بدله کړه. ما چې نه مې ده بدله کړې، همغه یو ده، خو داسې د خیر او د برکت ماشوم میلو دی چې د ده غېږ کې اخیستلو سره عجیب کیفیت دی. سورلي مې هم تیزه ده او زه یو فرحت او خوشحالي محسوسوم. نو دې بیا رواج ده چې شپږ میاشتې پس به نبی پاک صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته راوستو د خپلې مور سره او خپلې عزیز او اقربا دې سره د ملاقات دپاره. بیا څو ورځې پس بیا بوتلو. 2 کاله پسې پی چونکې مدت هم 2 کاله دی، 2 کاله پسې پې باندې پی بند کړل. خو مزید د نور صحیح تربیت دپاره او د ښه صحت حاصلولو دپاره مزید یې ورته ورکو، لہذا 2 کاله ورسره مزید تیر کړل. نو 4 کاله حلیمه سعدیه سره تیر کړل. 4 کاله پسې واپس راوستو مکې ته او خپلې مور حضرت آمینې رضی الله عنها ته حواله کړو. بیا چې کله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 6 کاله شو، یعنی 2 کاله خپلې مور محترمې سره تیر کړل. نو چونکې والدی په مدینه کې وفات شوی و، نو مور اراده وکړه د مدینې ته د تلو، د زیارت کولو. مدینې ته لاړل. په واپسۍ کې د ابوا په مقام باندې د نبی علیه السلام 6 کالو عمر کې د والدې حضرت آمینه رضی الله عنها هم وفات شو. لہذا د نبی علیه السلام د پرورش ذمه د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب واغسته او 4 کاله هغې پرورش وکړو چې د نبی علیه السلام عمر مبارک 10 کاله نه 8 کاله 8 کاله او 10 ورځې شو. نو 2 کاله یعنی هغې پرورش وکړو خپل نیکه عبدالمطلب. نو چې د نبی علیه السلام عمر مبارک 8 کاله او 10 ورځې شو، نو د 82 کالو په عمر کې د نیکه سایه هم الله جل شانه واغسته او عبدالمطلب هم وفات شو. لہذا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پرورش ذمه د نبی علیه السلام تره ابو طالب واغستله. او ابو طالب انتهایی شفیق و پې باندې، مهربان و پې، رحیم و پې، او د نبی علیه السلام به ډېر زیات خیال ساتلو، ځکه چې یتیم هم. نو 4 کاله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پرورش. نبی علیہ السلام په دې دوران کې چې کله 10 کلن شو، د 10 کالو شو، چونکې غربت و، نو ترې ابو طالب د مال په اعتبار سره کمزوری و. نبی علیه السلام ته اجازت واخیستلو چې زه به په اجرت باندې بکره د مکې د خلکو دا بکره سره و. یو روایت کې راځي چې تمامو انبیاو چې داسې یو نبی نشته دی چې هغه بکره چیلی نه وي سره ولي. نو صحابو تپوس کو یا رسول الله تاسو هم؟ نبی علیه السلام وفرمل او ما هم په 100 قیراتو باندې چیلی سره ولي دي. او د دې ډېر عجیب و غریب حکمتونه دي. دا چیلی ورانی دي، بل دا د سرن شی دی، دا په موږي باندې نه مړېږي بلکې هغې سره خرابېږي، دا به اوباسې ګرځی.
بیا دا رانیولی نه شي یخ خوا هم ټوپ کوي دې خوا هم ټوپ کوي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ټول امت قیادت ورکولو دا امت به اخوا دې خوا کېږي دا په سیده لاره کول دي دا اصحابو سیر ذکر کړي بل څوک چې اوښان ساتي هغې کې به کینه پیدا کېږي څوک چې اسونه ساتي هغې کې به کبر پیدا کېږي څوک چې چیلی ساتي ګړې بیزې ساتي دې کې به عاجزي پیدا کېږي او دا د بندګۍ مقصد دی دغې ته بندګي وایي انشاءالله دا به هم ذکر کوو چې مقام عبودیت ډېر لوی شی دی د بندګۍ دا صفت الله جل شانه د اسراء په مقام باندې عمدغه عبودیت مقام د نبی ذکر کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عمده د عبد ذکر کړی دی او دا دې پیشې سره د عاجزۍ معنا دا پیدا کیږي او دا د بندګۍ مقصد دی نو د لس کالو په عمر کې نبی علیه السلام چیلې سره ولیدي بیا د 12 کالو په عمر کې دا خوږ تره ابو طالب د شام په سفر روانیږي او د نبی علیه السلام عمر مبارک 12 کاله دی نبی علیه السلام تین اجازت غواړي چې مام بوزه اکلوتاو فردی فریدو د عبدالله سترګې وي د خپل رور د حضرت عبدالله سترګې وي داغه راز و داغه بید و داغه سر و نو لحاظ ځان سره یې واخیستل چې کله بصرا ته ورسېدل چې دمشق سره نږدې مقام دی بصرا بصره نه ګورو نو الته بحیره نوم باندې یو راهب سره ملاقات وشو نو هغه د نبی علیه السلام د نبی موعود کېدلو پیشنګویي ورکړه چې دا همغه نبی دی چې راځي به او چې مونږ کوم لوستلی دي چې داسې یو نبی به راځي دا هغه یو دی بیا ابو طالب ته وویل چې دی مخکې مه بیایه د یهودیانو نه وساته هسې نه چې هغې څه نقصان ورکړي لہذا ابو طالب هم د دې بصرې د مقام نه دی واپس مکې معظمې ته ولېږلو او لارې نه واپس شو حالانکې دا شام ته بس نږدې رسېدلي وو دلته کې څه اعتراضات او خبرې هم شته دی خو هغې نه به زه وایم دغه وکړو په عیسایانو په یهودیانو دلته دواړو باندې رد دی دا راهب بحیره راهب عیسائی دی چې دی تصدیق وکړو چې دا همغه نبي دی او زموږ په کتابونو کې ذکر دی همغه تعلیمات ورکوي نو عیسایانو له پکار و چې کله نبي علیه السلام مبعوث شو نو چې د نبی علیه السلام په تعلیماتو ایمان وروړی حالانکې داسې ونه کوي عیسایانو ونه کوي او یهودیانو هم ځانته اهل مذهب ویل او د هغې منشا هم دا وه چې داسې یو اخري نبي به راځي او هغه به چې دی د دنیا نه کافران ختمی نو لہذا گویا زمونږ مددگار به وي نو چې داسې وه نو چې کله دا نبي مبعوث شو یهودیانو هم انکار وکړو الله جل شانه سورة بقرة کې فرمایي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لہذا یهودیانو هم انکار وکړو او د نبی علیه السلام سره یې دشمني شروع کړه بیا کله چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 14 کاله شو نو په دې وخت کې یو جنگ شوی دی چې هغې ته حرب الفجار وایي د ګناه جنگ
د ګناه جنگ مطلب یې دا دی. د حج په موسم کې به د اطراف و اکنافو نه بیت الله شریف ته خلک راتلل او د قریشو به د هغې خدمت کولو. نو چونکې ګڼه به وه د شرق و غرب خلک به راتلل مسلمانان او یعنی دغه وخت کې چې کوم عیسوي دي نو د هغې همنوا خلک به راتلل. نو د مکې په اطرافو کې به قرب و جوار کې به 3 میلې لګېدې د عکاظ په نوم باندې د مجنه په نوم باندې او د ذوالمجاز په نوم باندې دا 3 میلې به وي. په دې کې به خلکو کیسې کهانۍ هم بیانولي او څنګه چې د عربو حالات و جنگ و جدل نو خلکو به د خپل خاندان د خپل قوم خویله داسې شي و هغسې شي و. نو کله به که په یو قوم غالب راغلي و یا د هغې د قتل و غارت داستان به بیان کو نو د چا سپکه به پکې هم بیان کړې شوه. د هغې د وجې نه به که د هغې قوم څوک وه به ودرېدلو چې څنګه دې زما قوم پسې سپکه وویله او په دې باندې به جنګ کېدلو. نو چونکې دا حرف الفجار حرب الفجار حرب جنگ ته وایي فجار همدغې نه فاجر هم دی چې دا د ګناه جنګ و. چونکې دا د حدود حرم کې شوی او په حرم کې قتل و غارت دا حرام و. نو ایام حج کې او په حدود حرم کې دا جنگ شوی نو ځکه ورته حرب الفجار وایي. دا د نبی علیه السلام چې 14 کاله عمر و دغه وخت کې شوی وه. نو دغې دوران کې دا د کنانه او د قیس بن عیلان ترمنځ شوی او د کنانه چې دی یعنی قریش د بني کنانه حلیف نبی علیہ السلام خپله په دې کې موجود و خو جنگ کې حصه نه ده اخیستلې. داسې یو دویم جنگ شوی دی د دې نه څو ورځې وروستو د نبی علیه السلام د 14 کالو په عمر کې چې هغې ته حلف الفضول وایي. د مکې مکرمې نه بهر یو سړي خرید و فروخت وکړو په قرض وکړو. کم سړی چې راغلی و هغه نه یې دا سودا په قرض وکړه چا چې څه سامان راوړی و بیا هغه پیسې او ورکولې نه قرض ورکولو نه دغه سړی رالی د زبیر بن عبدالمطلب ته د نبی علیہ السلام تره ته شکایت وکړو چې ما سره دا ظلم کیږي. لہذا دا زبیر د نبی علیہ السلام تره دی دی راپاڅېدی او دی د عبدالله ابن جدعان په کور کې یو معاهده وکړه او هلته اهل ثروت او شرفا سادات قسم خلک دی را جمع که او یو معاهده وشوه. په دغه معاهده کې 3 قسمه کسان وو 3 کسان وو چې د هغې دواړو نوم کې فضل راځي. یو فضل ابن فضاله دی بل فضل ابن عبید دی او بل فضیل ابن حارث دی. نو د دغې بنیاد باندې دې معاهدې ته حلف الفضول وایي حلف الفضول وایي. او د دې بنیادی مقصد دا و چې مونږ به د ظالم خلاف د مظلوم مدد کوو. د ظالم خلاف به د مظلوم مدد کوو. دې دوران کې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نور هم داسې سرګرمۍ ساتلی چې هغه د مظلوم د مدد وي او داسې یو انجمنې جوړ کړی و چې هغې کې د قریش سرداران او د بني سعد سرداران داسې نور سادات او اشراف دی را جمع کړل او یو انجمن تیار کو
چې د هغې بنیادي مقصد دا و چې مونږه د مسافر محافظت وکړو او د ظالم خلاف د مظلوم مدد وکړو. نو داسې بنیادي څیزونه او په معاشره کې امن راولو، چونکې هر سړی د بدامنۍ نه تنګ و. نبي علیه السلام سره د خلکو د ساداتو اشرافو دا خبره ومنو ده، او د نبي علیه السلام د دې وخت نه دا نوم صادق او امین دا پرېوتلو. نو د نبي علیه السلام اخلاق، کردار، گفتار، ناسته ولاړه داسې وه چې بس په هغې باندې هر پلار ته به حسرت کېدلو چې زما بچی دې همداسې شي. نبی علیه السلام چې 25 کلن شو، نو نبی علیه السلام چونکې د ابو طالب مالی حالت کمزوری و، نبی علیه السلام یو خوددار، جفاکش، اولوالعزم، بهادر، نډر، بېباک او د یو لوی امت قیادت ورکوونکی و. الله جل شانه د طرف نه یو لویه ذمهداري په سر راتلونکې وه. نو الله جل شانه پکې دا صلاحیتونه بنیاد نه ایښودلي. نو لہذا د تجارت اراده وه، بیا د نبی علیه السلام د حق گویۍ، د صداقت، د امانت چرچه وه. د حضرت خدیجی رضی الله عنها غلام و میسره دم حضرت خدیجی ته د نبی علیه السلام څه اوصاف بیان کړي وو، دغسې هغې م اورېدلي وو. نو هغې به نورو خلکو ته هم مال ورکولو، او څنګه چې د مضاربت په اصطلاح باندې مونږ پوهېږو، په هدایه کې قدوري کې وایو چې پیسې د یو وي عمل د بل وي. نو داسې به دې تجارت کولو. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته مال ورکو او خپل غلام میسره هم ورکو. او نبی علیه السلام دا تجارتی قافله سره شو او دا مال واغستلو او دغه ته لاړل د شام په سفر باندې. د 25 کال په عمر کې دا دویم سفر و چې شام ته نبی علیه السلام تشریف وړي. د هغې تجارت کې ډېره غټه نفع وشوه. په کم وخت کې نبی علیه السلام واپس شو، خو په دې شام کې هم د یو راهب سره چې د هغه نوم نستوره و، د نبی علیه السلام ملاقات شوی و، او هغه هم د نبی علیه السلام د رسالت ګواهي ورکړې وه. دا هم په عیسایانو باندې رد دی، خو ولې چې نبی علیه السلام مبعوث شو، نبوت میلاو شو، نو عیسایانو به ایمان راونړو. نو نبی علیہ السلام شام نظر واپس شو. په لږ وخت کې ډېره نفع وکړه، او په واپسۍ کې کله چې مکې ته داخلېدو، نو چونکې آبادي نه وه، لرې لرې پورې به خلک ښکارېدل. نو حضرت خدیجه خپل کور به په کوټه وختله او کتل یې چې قافله را روانه ده. نو دې کتل چې ما کم تاجر، یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل غلام لېږلی دی او هغه دی را روان دي. نو څوک چې مال ولګوي د هغې د نفع په انتظار به وي چې اوس به څه خبر راکوي، ګټه وشوه تاوان وشو، شل تلوسې م وي په زړه کې. نو کتل یې چې ابر رحمت، د رحمت ورځې راځي او نبی علیه السلام د سر د پاسه کېږي او په نبی علیه السلام باندې صاحبان جوړ کړی دی او سایه او سوری پې جوړ کړی دی. نو د نبی علیه السلام طرف ته نور میلان پیدا شو. بیا چې کله راغلل منفعت یې ولیدلو، په کم وخت کې زیات منفعت، زیاته فایده، او بیا د خپل غلام میسره نور صفات ورته د سفر بیان کړل چې نبی علیه السلام
د داسې صفاتو خاوند دی، د داسې کمالاتو خاوند دی. نو نور هم رغبت پیدا شو. نو د مال خاونده وه، د عزت خاونده وه، لویو لویو ساداتو اشرافو ورته د نکاح پیغامات لیږلي وو، خطبې لیږلې وې، خو نه وې قبوله کړي. عمر 40 کاله دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم 25 کلن دی، ځوان دی. نو لہذا د نکاح پیغام یې ورته ورکو. نبی علیه السلام رالی، خپل تره ابو طالب ته سره مشوره وکړو چې ما ته خو حضرت خدیجې داسې پیغام را کړی دی او ما سره د نکاح خواهش اظهار کړی دی. لہذا ابو طالب حضرت حمزه دغه جوړ کو، وکیل جوړ کو، او هغه لاړې د حضرت خدیجې سره خبره وکړه او د نکاح خبره یې ورسره طی کړه. بیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورسره نکاح وشوه. د نبی علیه السلام عمر مبارک 25 کاله دی او د حضرت خدیجې رضی الله عنها عمر دا 40 کاله دی. بیا ابو طالب یو خطبه ویلې ده ډیره عجیبه ده. اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل فإنه ذل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د شرافت، د ذهانت، د فضیلت او د عقلمندۍ په قریش کې د بل داسې ځوان همسر نشته دی او نه کېدلی شي، اگر چې مالی حیثیت کې کمزوری دی، خو دا مال عارضي او ختمېدونکی شی دی. او دا خدیجه چې د خویلد لور ده، دا هم د نبی علیه السلام سره د نکاح رغبت لري او نبی علیه السلام ورسره هم لري. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشوه. د نکاح نه وروستو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجې کور ته منتقل شو او تر هجرته پورې نبی علیه السلام د حضرت خدیجې په کور کې ژوند کړی دی. دې کې اوس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نکاح څومره کړي دي، د دې کثرت، د هغې حکمتونه او د مستشرقینو اعتراضات، د هغې نه جوابات آینده مجلس کې به واورو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.